بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، الب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو په پاکستان بچو مارچ په 14مه ورځ باندې به تاسو ته اپډیټ درکو چې نوې څه صورتحال دي. ګرانو کتونکو، سبا د جمعې د مانځه نه پس به پاکستان بچو مارچ د لاهور نه اسلام آباد په لاره روانیږي. هر 15 منټه پس د پاکستان بچو مارچ او د مرکزی امیر علامه حافظ سعد حسین رضوي صاحب او د شورا مرکزی مشر ډاکټر علامه محمد شفیق امنی صاحب استقبال کیږي. ګرانو کتونکو، پرونی ویلا کې موږ دغه ویلو چې داسې واحد لیډر دی چې هغه په موټر سایکل، ټریکټر او د وړو سره ځان وړوکي او د غټو سره غټ او د قابلیت دغه بیانیه او د الله او د الله پر رسول په عشق کې مست دغه د موج مستۍ دغه مارچ د ټیلپي لخوا به سبا د جمعې د مانځه نه وروستو اسلام آباد په لاره روانیږي. څونه سیک کمیونټي ده یا هندو کمیونټي ده، ناغه ورسره خو په دغه کې ملګرتیا او د اعتماد اعلان یې کړی دی. بیان یې ډېر واضح دی، د الله په ځمکه د الله نظام. یقینا کم سړی وایي چې یار زه یو مخلصې ډلې سره شمه چې د مفادو ډله نه کوي، سیاست نه کوي. د مفادو سیاست ده چې زه به یو سره اتحاد وکړم ما ته به پیدا میلو شي، زه به بل سره اتحاد وکړم ما ته به پیدا میلو شي. واحد تر دې دمه تحریک لبیک ته چې څومره اپرونه شوي دي هغه ټول مسترد کړي دي او هغوی وایي چې تاسو د ملک سره مخلصه نه یې، ځان د ملک سره مخلصه کړئ. ګرانو کتونکو، په دې ننني ویلا کې زه دا خبره ضروري کول غواړم. پاکستانی میډیا مکمل په دې پابندي لګولې ده، سوشل میډیا باندې پابندي ده، د سره دغه تقریبات دغه لانګ مارچ نه ښودل کیږي. نو زه نن د پاکستانی میډیا نه دا غوښتنه لرم چې یو داسې جومات چې تا ته پکې تسکین میلاویږي، یو روحاني اثرات تا ته میلاویږي او د ملک سره مخلصه چې اسلام پاکستان عوام دی د منشور برخه ده. نن میډیا خو چرې دا وښودله په پاکستان کې دې وخت کې د دې مارچ ته پته دا لګي چې کم په لکو شمېره کې خلک دي، نو په 1 نمبر ډله ثابته شو په دې ملک کې یقینا چې د مخلصه یو خو هغه خبره چې موږ صرف په نوم مسلمانان یو، یو هغه خبره چې په انسان کې خدا ترسی د حضور صلی الله علیه و وسلم عشق په صحیح معنو سره او په دې ملک د اسلامي نظام نافذ کولو ملاتړ دی، نو هغه ښه ډېر دي. هغه د پاکستان بچو مارچ ملګري دي. نو دې وخت کې زمونږ به د مرکزی قیادت نم دغه غوښتنه وي چې هغوی مو وایي ولې او پسه. او زه دې قوم ته ویم، پاکستانی قوم ته دا خبره او پښتنو ته، چونکې زه په پښتو کې خبرې کوم نو دوی ته ډاګیزه کوم دا خبره چې کومه ترهګري په نو مایو شوله او تحریک والا چې راوتلي نو د حضور پاک صلی الله علیه و وسلم په شان کې ګستاهی شوې وه، په هغې کې میدان ته راوتلي وو. نه سرکاري املاکو ته نقصان رسولی دي، تیرې په سوونو کارکنان مات کنډم شو، جیلونو ته واچول، د 500 په کوټو کې واچول او د 50 تنه زیاتې شهیدان کړل او د هغې باوجود پابندي یې پرې لګولې ده. وجه څه ده؟ چې دا قیادت نه خوښوي، دا په دې ملک اسلامي نظام نافذ کول غواړي. دا بعضې خبرې ډېرې واضحه مخې ته راځي
چې نن د تحریک سره دا کم ظلم او زیاتې د دې باوجود هم روان دی او د کراچۍ نه د لاهوره پورې راله خلکو ته یې تحریکونو چل وښودو، د لنګمار چل یې وښودو، د پورامن احتجاج چل یې وښودو چې څومره په پورامنه توګه باندې د ګرانۍ خلاف، د ګستاهانو خلاف، د فیض صدیقي عدالتي سیاسي بحران په ضد چې کوم بحران دی دا دې ختم شي او کوم معاشي قتل روان دی دلته د معیشت د بهتري او یا چې کوم ډاکوان دي په دې ملک کې ډاکا اچولې ده د هغوی په ضد د کاروي شو دا سیسټم ټیک کولو دپاره سعد حسین رضوي صاحب او د هغه مشران راوتلي دي. نو سبا له به د جمعې مانځه نه پس چې کوم د اسلام آباد په لاره روانېږي او د پښتونخوا قافلې به خو هم اسلام آباد ته د روانۍ تیاری کړي دي د هر ضلعې نه به ځي، خو په 9 جون چې کوم بجټ دی نو دا بجټ دا زه قوم ته دا خوشخبري اورم چې دې بجټ کې ریلیف ورکړی کېږي نو دا د پاکستان بچو مارچ کار دی. او نن یو سړی و چې علب خان شیرپو په تحریک باندې ډېر زیات باس کوي، نور ډلې نشته. زه ګپې کوم چې ډېر ظلم ورسره وشو د عمران خان په حکومت کې، ډېر ظلم ورسره اوس هم روان دی. په میډیا باندې بالکل پابندي ده. ما پې د 19 لکو یو پیج قربان که، دغه شانتې د 2.5 لکو د 15 لکو دا پیجونه پې ما قربان کړي دي او ضمیر مې خوشحاله دی ځکه چې دې دنیا نه تګ دی. ټول عمر هم دغه واورېدل دا 10 کاله 2018 نه بلکې 2013 نه چې کله نه دغه فتنه په دې ملک راغلې ده نو چور ډاکو زناکار دا لفظونه به دوی وایي او دا لفظونه د ټولو نه زیات دا کار دا دوی کې دی. او څوک چې علب خان شیرپو ته کنځلې او یا کنځلې ختمې شوې معاملات د الله سره ټیک کو د انسانانو سره نه. خو زه نن دا خبرې هم کوم نو تحریک سره په فخر کوم په دې کنځلو په دې میس کار نشته دی. په کنځلو باندې ما د حق نه نشم منې کولی، زه حق وایم. ما ته خپل ضمیر وایي چې ته څه وایې نو حق وایې. ته د هغې فتنې په ضد باندې روتې کوم چې د نوې کل ذهنیت تباه و برباد که، کم چې د سیاست نه شایستګي ختمه کړه، کم چې په دې ملک انتشار پیدا کړی دی، کم چې لاقانونیت، کم چې آیین د خپو لاندې کړی دی. نو ګرانو کتونکو تحریک لبیک بیانیه وګورئ، کار یې وګورئ، میلو شی ورسره چاته مینت نه کوي، راضي کارکون به قرباني ورکوي. دا یې د منشور اولنۍ برخه ده. انشاءالله سبا به نورې خبرې پې کوو.